شي شهاب الدین صاحب موږ سره په پروګرام کې شریک دي. شهاب صاحب تاسو ته هم هرکلی وایي. ګرانو مینوالو زمونږ د نن پروګرام چې کوم زمونږ میلمانه دي د هغې نه به تاسو ته اندازه شوي چې دا وخت په ملک کې کم تحریک روان دی د پاکستان ډیموکراټک موومنټ په نوم باندې PDM په نوم باندې او په دغه تحریک کې مختلف سیاسي جماعتونه دي. خو که موږ وګورو نو په ډرایوینګ سیټ باندې یعنی په لیډرشپ چې هغه د هغې قیادت چې دی هغه د جمعیت علما اسلام سره دی. نو آصف اقبال داودزی صاحب موږ سره دی او موږ به د هغې نه دا پوښتنه ونن کوو چې تحریک هم روان دی، تحریک ته هم مشکلات شته، خو دا وخت جمعیت علما اسلام هم د خپل اندروني اختلافاتو له وجې مشکلاتو سره مخ دی. خو بهرحال آصف صاحب ټولو نه اول تحریک چې کوم د PDM تحریک و هغه تحریک په ابتدا کې خو ډېر داسې تیزۍ سره او جلوسونه اوس داسې ښکاري چې دغه جلسې یا دغه ریلیز هغې کې څه رکاوټ راغلی دی یا پکې داسې څه مسلې راغلي هغه خوند نشته که موږ په عام ژبه کې ورته وایو هغه خوند یې نشته. د دې وجه څه ده جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه نه مخکې خو زه د ستاسو انتهایی مشکور یم کاشف بھائی چې تاسو موږ ته دعوت راکړو او دې پروګرام کې زموږ شمولیت مکمل وشوه او د دې ریډیو د لارې ډېر مده پس د ریډیو د لارې چې کوم دی نو خپل مینوالو سره بالکل په خپله باندې هم په ریډیو پروګرامونه کړي دي او نن به سره مخاطب شو. PDM تحریک کاشف بھائی تاسو ته پته چې دا په دې وطن کې د غټو اپوزیشن سیاسي پارټو چې کوم دی نو یو تحریک دی او میثاق پاکستان چې کوم دی خپل ایجنډا عوامو ته ښودلې ده نو د هغې دپاره جدوجهد دی او د هغې دپاره چې کوم دی هغه یو منصوبه بندي کړې ده نو د هغې منصوبه بندۍ د لاندې چې کوم دی نو دا پروګرامونه روان دي. تاسو څنګه خبره وکړه چې یاره شروع کې ډېره ګهمه وه او ډېرې جلسې جلوسونه وو نو لومبې بلکې د جلسو مقابلې وي چې جي د شهاب صاحب هم ناست دی چې جي د ګوجرانوالۍ جلسه وشوه اوس په د دې نه وروسته د کراچۍ جلسه د هغې نه غټوي او بیا د پېښور به د کراچۍ نه غټوي هغه مسابقه غرض پکې د دغې جلسو د دې چې کوم مسوول دي نو هغه مرحله واره ده. لومبې مرحله د پاکستان چې کوم زموږ غټ ښارونه دي او کوم د صوبو د پاکستان د صوبو غټ ښارونه دي په هغې کې د جلسو پروګرام هغه جلسې الحمدلله تاسو کتلې عوامو کتلې چې څونه د عوامو چونکې د دې تحریک چې کوم مقصد او غرض دی دا یو انتخابي اتحاد نه دی دې کې چې کومې پارټۍ شامل دي د هغې مقصد چې کوم دی نو په دې وطن کې بلکې یو دلچسپ خبره زما ذهن ته راغله چې اتحادونه تاسو د انتخابي اتحاد خبره وکړه شامله چې کوم اتحاد جوړیږي انتخابي اتحاد یعنی حکومت جوړول او دا اتحاد د حکومت روانولو لپاره نو نه جي حکومت روانولو لپاره نه جي حکومت روانولو لپاره نه جي. تاسو لږ شانتي کې زه به وضاحت غواړم بخښنه غواړم چې به تاسو مخاطب کو ما موقع ورنکړه. دا تاسو وګورئ چې د بده مرغه زمونږ په دې پاکستان کې ادارې چې کوم دی نو هغه ګیلهمن دي چې یو ادارې کې د بل ادارې مداخلت هغه وقتاً فوقتاً راځي او نن سبا خو ډېر کلو شوه. زه به د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس د شوکت صاحب خبره وکړم خامخا بیا زمونږ د لوی د پاکستان د ټولو لوی چې کوم زمونږ عدالت عظما ده د هغې د جج د جسټس فایز عیسی ګیله به زه کوم مخې ته کېدم چې تر کومه حده پورې هغې بالکل اوس دا خبره عیان شوې ده چې حقیقت دا دی چې پاکستان کې دننه ادارو دپاره آئین چې کوم دی نو خپل حدود متعین کړي دي او دا ادارې د ریاست ادارې دي چې کله هم یو ریاستي اداره د بل په کار کې چې کوم دی نو رخنا چي نو خامخا به د ریاست چې کوم د ژوند هغه د ورځې کوم هغه دی هغه به خامخا خرابېږي. نو دې وجې نه دا د PDM چې کوم تحریک دا دی دا د پاکستان ډیموکراټک موومنټ دی نو پاکستان کې جمهوریت او جمهوري ادارې د هغې اقدار چې کوم دی نو هغه به حالول دي او دا غټ مقصد دی. تاسو ته ما شروع کې خبره وکړه چې مرحله وار دی لومبۍ مرحله د جلسو شهاب صاحب یقینا چې ځان سره به خبرونه به هم راوړلي او ځکه چې ورځ په ورځ باندې نوې خبرونه راځي. شهاب الدین صاحب صورتحال ستاسو د وړاندې دی د PDM تحریک مونږ د وړاندې دی د حکومت چې کومې دعوې دي د وفاقي وزیران صوبایي وزیران هغې دعوې چې د تحریک نه هوا وتې ده څومره اتفاق کوي د حکومت هغې خبرې سره؟ ډېره مننه کاشف صاحب.
خبر دا چې که تاسو تحریکونو ته وګورئ په ماضی کې جی چې څومره داسې تحریکونه جوړ شوي دي که هغه امارډي جوړ شوی دی که اسلامي جمهوري اتحاد او که دا چې څومره راغلي دي نو دا چې کم جوړېږي نو په شروع کې دا ډېر تیزي جی هم څنګه چې تاسو وی چې یوه جلسه وشوې چې د دې نه به بله جلسه د هغې نه غټوي دا بله به د هغې نه غټوي او اوس چې کوم دی نو هغه خوند مزې نشته دی نو د هغې اصل وجه دا دی چې که تاسو وګورئ په دې پېښور کې جلسه وشوله جی د پی ډي ایم د هغې نه مخکې د جمعیت العلماء اسلام جلسه خپله شوې وه یوم الفتح د هغې نه غټه وه جی بالکل که نه دغه د ټولو پارټیانو جلسه چې وه د هغې نه صرف د جے یو آی هغه غټه وه جی که نه داسې که تاسو وګورئ د اے این پي چې کوم دی نو شوي دي جی هغه هم د دغې نه غټه وه داسې که مسلم لیگ نون نو په انفرادي طور باندې چې پارټي کم جلسه کوي جی کم احتجاج کوي نو هغه د دې مشترکه نه زیات او د هغې وجه دی چې په هغې کې د هغو ورکران چې کوم دی نو هغې ته سره چې کوم دی نو په رابطه کې او ورکران وایي چې دا زما د پارټۍ پروګرام دی دا مشترکه پروګرام چې کوم دی نو دا یو پارټي هم نه قبلوي جی بالکل یو اون کوي څوک یې نه دی څوک یې نه اون کوي نو هغه بس د مرزۍ خبره څوک راشي لکه څنګه چې د مردان په جلسه کې پیپلز پارټۍ والا رالل جی او چې وایي کتل په سټیج باندې ډېر زیات غوبل او ډېر دغه په پړو باندې خطر ډېر ګرانو دغه نو هغه فرحت الله بابر او همایون خان او هغې چې کوم دی نو دغه پړو نه واپس لاړل جی او سټیج ته ورنل بیا خلکو وی چې هغه شرکت نه کړی حالانکه هغه راغلي وو جی خو هغې هلته کې ورتلی نه شو نو خبره دا ده چې دا زه نه پوهېږم دیو چې کوم دی نو پی ډي ایم چې کوم دی نو دا دیو چې کوم خبر روانه کړې ده اوس خو پکې دغه دار دی چې یو طرف ته د مذاکراتو خبره کیږي بل طرف ته چې کوم دی مولانا صاحب د سر نه مذاکرات مني نه نو دا خبره کاشف صاحب چې کوم دی دا داسې ده چې زه اکثر په مختلف پروګرامونو کې دا خبره کومه چې هغه په پښتو کې متل دی وایي ته زما چې کوم دی نو مشران مه کنځه ناخه نو زه به ستا هغه ښه نه کنځم اوس خبره ده چې تحریک انصاف حکومت که ډیموکریټک دی او که نه دی جی خو هغه راغلی دی د ووټ په ذریعه او څنګه چې راغلی دی هر څنګه چې راغلی دی خو هغې ناستې او اوس پسې دا پارټۍ راټولې شوې چې مونږ دا نه پرېږدو جی فرض که دا حکومت ختم شو او سبا انتخابات وشو شفاف انتخابات وشو بالکل چې کوم دی نو د ټول پاکستان عوام او د ټول پاکستان سیاسي ګوندونو جی دا ومنل چې ښه ټیک انتخابات شوي دي جی او په دې کې چې کوم دی نو برسر اقتدار کومه پارټي راله جی او تحریک انصاف پکې رانغی میاشت پس پسې دا تحریک انصاف راووتو جی ورته کېناستو داسې چې مونږ نه منو د حکومت جی نو بیا دا پاکستان د معیشت په چرته ځي د پاکستان شهاب صاحب دا یو ډېره لویه علمیه ده او دا سوال زما خواهش دی چې دا سوال به هم زه ستاسو د وړاندې ږدم چې آیا د دې حل څه دی د دې حل څه دی بالکل دا طرف ته راځم اسف اقبال صاحب شهاب صاحب خبره وکړه چې جلسې د اتحاد تاسو په خپل خبره وکړه چې دا یو مرحله وار دی خو مرحله وار خو داسې وي چې اول لږ اولنۍ مرحله لږ نرمي بیا ورو ورو سختیږي او ټیمپو جوړیږي د تحریک دلته خو کار الټه روان دی اول سختی و او ورو نرمۍ طرف ته څنګه چې شهاب صاحب وي چې خبره مذاکراتو طرف ته هم دا او چې کوم اعلان د استعفاګانې شوی داسې ښکاري چې په هغې باندې هم لا تحریک یا پی ډي ایم هغه یکسو نه دی نو تاسو نه ګڼئ چې دا د تحریک د ناکامۍ یا دا چې کومه سستي ده نو د هغې غټه وجه دا ده چې سیاسي جماعتونو اتحاد خو کړی دی خو لا په ایجنډا باندې اتفاق نشته او زه به پکې یو خبره بخښنه غواړم چې یو طرف ته وایي چې استعفاګانې ورکوي استعفاګانې پرون هم جے یو آی ممبرانو استعفاګانې ورکړې جی بالکل او بل طرف په سینټ الیکشن کې به حصه او په ضمني انتخاباتو کې به معلوم جی بالکل او زه ډېر سوالونه دي د دې خبرې زه وضاحت داسې کوم چې د پی ډي ایم چې کوم سربراهي اجلاس کیږي دا ټولې فیصلې هلته کیږي جی او دا ټولې مرحلې هغوی په خپل میټینګونو کې د هغې منظوري ورکوي او متفقه ورکوي جی د 31 دسمبر چې هغه سبا له ورځ جوړیږي د پی ډي ایم د مشرانو د فیصلې مطابق تمام پارټۍ به د خپلو ممبرانو نه خپلې استعفاګانې خپل د پارټۍ مشر سره جمع کوي جی نو دا سبانه ورځ ده جی د لومبۍ د پی ډي ایم خدا فیصل شوی ده نو هغې باندې عمل درآمد سبا پورې تقریبا هغه مکمل شوی دی ځکه چې کومه موږ د میډیا تر مخکې د دغې سیاسي ګوندونو او مشرانو خبرې اورو نو دغه خبره سرته رسېدلې ده او د هرې پارټۍ د چې کوم د هغې قومي اسمبلۍ صوبایي اسمبلۍ ممبران دي هغې خپلې استعفاګانې د خپلو مشرانو سره جمع کړي یعنې ستاسو په دې یقین دی چې پاکستان پیپلز پارټۍ هم خپل استعفاګانې جمع کړي نو تاسو پرون بلاول صاحب واورېدو د سی ای سی نه پس هغې د پی ډي ایم د هغې فیصلې توثیق وکړو جی او زه نه ګڼم چې ولې به د پیل پارټۍ هغه ایم این اګان او ایم پي اګان چې هغوی د پیل پارټۍ په ټکټ باندې
نن په دغه سیټ باندې ناست دي او هغوی عوام منتخب کړي دي هغوی به د خپل د پارټۍ مشر خبره نه مني. جی نه دلته خو شهاب صاحب هم ناست دی. شهاب صاحب دلته خو زما په خیال د کارکون یا د ایم پی ای د ایم ان ای خبر نه ده، د لیډرشپ مسله ده او داسې ویل کېږي چې لیډرشپ استعفاګانو ته نه تیار شوی. تاسو بالکل ورته نه دي تیار. جی د هغې وجه دا ده چې تاسو سرداري واورېدو. جی هغه وایي چې استعفاګانو خبره به کوو، هغه به چې کوم دی نو بیا کینو هغې به خبره کېږي. لکه دیو چې کوم دی نو دغه ټایمه پورې د 31 تاریخه پورې حدود د لیډرشپ پورې ویلي وي. جی اوس چې کوم دی نو هغه وایي چې دا به د جنوري پورې او دغه پورې به دا استعفاګانې کېږي. بیا چې کوم دی نو هغې اعلان دام وکړو چې مونږ به د سینټ په انتخاباتو کې میسا اخلو او په ضمني انتخاباتو کې به هم میسا اخلو. اوس که فرض کا دیو د استعفاګانې ورکړي او په دې باندې الیکشن کمیشن د ضمني انتخاباتو اعلان وکړي او بیا دا پارټۍ چې کوم دی نو دا ټول راځي په ضمني انتخاباتو کې حصه اخلي، نو بیا د استعفاګانو د دې د ورکولو فایده څه شوله؟ نو خبره دا ده چې داسې قسمه چې دا کوم کارونه روان دي دا بالکل دیو چې کوم دی نو هغه دغه په نقش قدم روان دي د عمران خان. جی جی که تاسو کتلو د نواز شریف حکومت کې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو هغه د قومي اسمبلی استعفاګانې ورکړي. جی جی هلته کې جمع کړي دغه کړي او بیا چې کوم دی نو تنخواګانې اغستې هر څه مراعات یې اغستل او استعفاګانې جمع وي. په دې خیبر پښتونخوا کې د هغې حکومت و بالکل دلته اډو دا کېده نه چې دغه د یاره استعفاګانې ورکوي. د ټول نه اوله خو دا پکار و چې دا حکومت مستفي شوی وي. نو یو مسله به جوړه شوې وه چې یو یونټ چې کوم دی نو هغه پوره حکومت چې کوم دی نو هغه ختم شو په یوه صوبه کې. همدغه حساب اوس چې کوم دی نو دلته کې روان دی. په سند کې چې کوم دی د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت دی. دلته چې کوم دی نو دیو زور ورکړی دی چې دغه نه د قومي اسمبلی د صوبایي اسمبلی د دیو ممبران دي استعفاګانې ورکړي د خپل لیډرشپ سره دي جمع کړي. هغه که جمع هم شولې خو هغې نه خو دیو چې کوم دی نو په بل طرف نو د دیو هغه خبره چې کومه روانه ده که نه نو هغه هم داسې په داسې طرف باندې روانه ده چې لکه دا پی ډي ایم چې کوم څنګه چې اسیف اقبال د وزیر صاحب خبره وکړه چې د هغې د سنټرل لیډرشپ هغې کې خبره کېږي او په هغې کې فیصلې کېږي. د هغې فیصلې مطابق سبا اخري تاریخ دی د استعفاګانو جمع کولو. نو هغه استعفاګانې جمع کولې دلته کې چې کوم دی حکومت هم د دیو سره یو مذاق شروع شوی دی. په قومي اسمبلی کې د یو دوه کسانو استعفاګانې راوړلې وې چې هغه سپیکر ته را رسېدلي دي. دلته کې پکې کوم دی د مسلم لیگ نون پارلیمان دغه چې کوم و د اورنګزیب نلوټه د هغه استعفا پکې چا راوړله په ډاک راورسېده وی چې په ډاک راورسېده. نو خبره دا چې دا ټول هر څه شو دي او بل طرف ته حکومت وایي چې نه آصف صاحب دا د استعفاګانو دا خو انتهایی اقدام دی او په کار نه وه چې دا بالکل آخر کې دا اقدام شوی وي یا دا طریقه استعمال شوی وي. نو په ابتدا کې دا کار وشو. کاشف بھائی زه خو اول حیران دا یم چې د پی ډي ایم اجلاس یو فیصله وکړي او زمونږ یو حکومتي ترجمانان دي ماشاءالله کرای ډېر او بیا د بده مرغه زمونږ بعضې دغه هم زموږ پاکستان کې که ایسارای نه ډېر زیات کېږي جی جی او ډېر زیات توکې لګېږي. جی د نه نو چې کله دا توکې کله مصدقه خبر نه راځي مصدقه صحافت ته کې تاسو چې کله مصدقه او تاسو خو د صوبې وزیر ما ته پته ده مصدقه خبر نه راځي نو بیا به د ذریعو خبرونه هغه به چې کله د صوبې د اطلاعاتو مشري ما سره و نو ما یو ځل ستاسو غونډه ملګرو ته تپوس کوم یې لکه تاسو په دې اخبار کې د غلط خبر ولې لګوئ چې کله موږ غلط خبر وکړو سبا تاسو د هغې وضاحت وکړئ نو موږ ته صحیح خبر ملو. زه دا عرض کوم چې څنګه ما شروع کې خبره وکړه یو اول خو دا چې شاید به یو خبر وکړه چې دا منتخب حکومت دی. دا خبره دې په ریکارډ باندې وي چې په 25 جولای 2018 باندې الیکشن شوی دی او په 26 جولای 2018 باندې تمام د ملک غټې پارټۍ هغه ناستې یو ځای او د دې د 25 جولای الیکشن مسترد کړی دی. لکه لا حکومتونه نو جوړ حالانکه زه دا وایم چې دې ټایم کې د پیپل پارټۍ په سند کې خپل حکومت دی او هغې هم باوجود د دې خبره چې دا حکومت دی هغې دا ټول پروسس د اندلیزده ګڼلی دی. په 26 تاریخ 2018 باندې ما هغې دا خبره کړې ده. نو د هغې نه پس چې دا کوم پی ډي ایم ګوره دا د پی ډي ایم تحریک د دوه حوالو سره ډېر زیات اهم دی. یو دا چې زما د پاکستان ریاستي ادارې دي په خپل حد کې دننه وي یو دا او دویم دا چې نن دا چا چې دا حکومت راوستی دی او دا کټپوتلې کې نولې ده نن زما د غریب ولس څه حال جوړ شو. لکه لږ موازنه به وکړو چې د جولای 2018 د اوړو ریټ او د نن ورځې ریټ ته مونږ موازنه وکړو. د جولای 2018 د چینو د ریټ د کیلو او د نن ورځې مونږ موازنه وکړو. دغه رنګې د مونږ تیل والو دا مونږ ډالر والو د عام ژوندون تېرولو لپاره چې کوم زما هغه ضرورتونه دي د هغې د مثال والو. نو یو طرف ته زما ادارې لږ یا د هغه کمزوري کېږي معیشت زما شاته ورسېدو او دویم طرف ته زما غریب ولس چې کوم دی نو هغه
تاسو نن په میډیا باندې یو خبر کتلی وی سوشل میډیا باندې جی چې پولیس یو غل نیولې دی جی او دا غل نه چې کله مسروقه سامان برآمد شو نو پاره کې داغه د غریب بچی د لپاره 2 سرلیک ډبیو د پیو ډبی پکیو او غوړیو پکې نن زما د دې پاکستان او زما د صوبې ولس د حد تراغه چې د هغه نن دیاړي او مزدوري دومره نه ده چې هغه خپل بچو له کوم نه داسې ورلو دا یو سي هغه یعنی کې یقینا ما په خیال باندې ډېر د افسوس خبره نو زه خپل خبره ته واپس راځم جی